لکه چې زما د زړه ټولې لارې ورته معلومې وي، ښې معلومې وي. نور ما سوچ کولو چې دا هر څه څه دي، او بیا بې اختیاره زما د خولې نه ووتل چې محبت د چا په اختیار کې نه وي. یا څه درته ووایم، هغه د رسټورنټ نه ووته، هغه په ما ډېره ښه ولګېده، د هر چا نه بېله. په هغې کې زموږ څه داسې خبره وه چې زه یې ډېر اټریکټ کړم. لویه لوپټه او غېږې غېږې ویښتو کې بلکل اسماني نور ښکارېده. زما نظر هغې پسې ګرځېدو. هغې څه چل دی؟ بابا جان ښه دی چې تاسو له دې خبرې تپوس په خپله یې وکړو. ګینې نو ما خو دا خبره هېڅ چاته نه شوه کولی. آخر داسې څه خبره ده؟ خپل بابا نه مه پټوه بچې. بابا جان الله تعالی په انسان کې څه نه څه کمزوري ایښې وي، او ما سیانې بانې کولې چې سینګار پیسې غواړي، سینګار داسې او سینګار داسې. دراصل زه هغې ته ملامته کېدم او هر وخت به د کور نه بهر وم، خو ما خپل علاج شروع کړی دی او انشاءالله زه به ډېر زر ټیک ټاک شم. یا زما کمکله بچیه، دا دومره لویه خبره او تا مانه پټه ساتلې وه. ګوره بچې، زه د پلار یم او دوست یم. ښه دی چې ما ته دې حال ووایي، او په دنیا کې داسې یو بیماري نشته چې د هغې علاج نه وي. ستا به علاج کېږي انشاءالله، ډېر زر به ښه شي. او بچیه، په دې خبره هم دلته کاڼې کېده چې چاته پته ونه لګي. هغې هم څه غلطي نه وه، د هغې څه قصور دی چې هغه نیم ژوند تېروي. د هغې هېڅ غلطي نشته. هغه یو مکمله ښځه ده او هغې ته پوره حق حاصل دی چې هغه خپل ژوند خپل طریقې سره تېر کړي. نه نه، خو په دې کې د عقاب جان هم څه قصور نشته. هغه خدای داسې پیدا کړی دی او د خدای په کارونو کې څوک ګوتې نشي. خو نه، موږ به ول علاج کوو او خپله مور به هم واپس راولو. زه به خپل کور ویران کېدو ته نه پرېږدم، نه به یې پرېږدم. واقعي سړي دپاره ښځه یو ازمېښت او امتحان دی او عقاب به په دې امتحان کې ضرور کامیابېږي. انسان چې د عشق او محبت د ازمېښتونو نه تېر شي نو هغه عاشق سالک شي.
یقیني زه اوس یو مغرومه سړی یم تش لاس زما سره اړو د افراط هېڅ دلچسپي نشته دا هر څه څنګه وشول زما خدایه دا څنګه وشول زه خو هېڅ په خبره نه پوهېږم اخر څه وکړم لیونی شوم داسې ښکاري چې زه ماز نه یم ماز زه بل څوک یم خو زه څوک یم زه څوک یم زه څه یم خو بیا هم څه به څه فیصله کوم سمجوته خو زه نشم کولی خو بیا به هم زه سټپ اخلم ضمیر یم ته یو کمزوری سړی نه زه دومره کمزوری سړی نه یم ته افراد نشي وجلی چې زه افراد نشم وجلی ځکه چې زه د افراد سره ډېره مینه کوم مخانده ماموري مخانده که زه افراد نشم وجلی خپل ځان خو وجلی شم که نه داسې کې ماس ځان مړ کوم د دې ژوند نه مرګ ښه دی دا په داسې چلو شو لیونی شوی خو نه زه لیونی شوی یم او ځان مړ کوم ځکه چې په جنګ کې خو مړي کېږي که نه کېدای شي چې ماس ته څه پته لګېدلې
عقاب جانه ته ولې پریشانه کېږي الله به خیر کړي ته به اوس بالکل ټیک ټاک شي ګور اشنا یو ته زما داسې دوست دی چې زما د ټولو حالاتو نه خبرې او راته نه هېڅ هم پټ نه دي ګوره عقاب جانه زه تا سره کم ځای ته لاړم دې دپاره چې زما عقاب جان ټیک شي موږ له خدای پاک داسې حکیم په لاس راکړو چې ستا علاج شروع کړو زه امید لرم چې تا به الله اوس ښه کړي اشنا ستا احسان منم چې تا ما سره ډېر کړو کړی دی او زه اوس د الله په فضل ځان کې ډېر فرق محسوس کوم عقاب جانه دا خبره مه کوه تا دپاره خو زه خپل ځانم قربانولی شم پریشانه په دې یم اشنا چې سینګار مور کره کېناسته او اوس الله خبر دی چې بیا به راشي او که نه عقاب جانه ما ته پته دی چې ستا هېڅ قصور نشته خو خیر دا خبرې پرېږده زه چې چکر ووم فایکا د ډاکټر زیاد تلو نه پس دا کور ماته ډېر بلبل شان ښکاري ما ته خو داسې نه ښکاري روم د بسنت و بهار باندې څه پوهېږي زه رنده نه یم ښه خو تا تاسې ځان د ضرورت نه زیات هوښیار ښکاري فایکا مینه په هوښیارتوب نه کېږي په جذبو کېږي دا زما په زړه کې ډاکټر زیار لپاره ډېره زیاته مینه ده علیشا زه یې خود دوست په حیثیت تاله مشوره درکړم چې ډاکټر عزیر سوچ د مازغو نه وباسم فایکا هسې کول زما لپاره ناممکنه ده مینه خو کېږي نه دا خو وشي څه خبره چېرته بوتل غواړم او ته څه وې ستا خبرې چې هر څنګه دي فایکا خو ما ته داسې لګي چې زما د مینې اثر به په ډاکټر زیار باندې ضرور کېږي خو ما ته داسې ښکاري چې ستا سوچ بالکل ختم شوی دی زما چې ډاکټر زیار سره څومره ملاقاتونه شوي دي د هغه په رڼا کې زه دا پوه شوې یم چې هغه تا ته صرف د ډاکټر ولید د لور په نظر ګوري او بس فایکا ته چې هر څه وی خو د هغې خبرو لکه د رڼو اوبو چینو زما په زړه کې لارې جوړې کړې دي اوفو تا خو شاعري شروع کړه که د زړه خبره شاعري وي نو شاعري وګڼه الیشما اوس هم څه تلې راغلی نه دی خپل لیونی زړه پوه کړه او خبره ختمه کړه که زه هم غواړم نو زه دا خبره نشم ختمولی یعنې ته د هغې حصار نه راوتی نه شې نه زه ډاکټر زیار د مینې په حصار کې ګیره یم په زنځیرونو تړلی شوی یم چې نه پوهېږې نو لیونو په شانتې ژوند تېروه په زنځیرونو کې او زه خو دنه لاړم فایکا پلیز لسن ټو می ستا پلار مور پسې لاړو اخر هغه خپل کور ته ولې نه راځي چې څه پته خو لګېږي که نه موږ خو هغې سره چېرته سخته خبره هم نه راکړې دا خو زه هم یم که نه بچې ته لاړ شه او د هغې د خفګان وجه معلوم که ښه ده مورې چې ته ویل نو زه به ورپسې لاړ شم خو سینګار چې مې د حاجي سره رانغله دی خو ونه کړل خدای خبر چې دا لا ځان ته څه وایي هغه چې ځان ته هر څه وایي بچې هغه ستا ښځه ده ستا ذمهواري ده هغه هلته په ناسته باندې ښه نه ښکاري زه خو په دې نه پوهېږم چې هغه په څه خبره خفه شوې ده بچې ته ترېنه تپوس وکړه چې آخر د خفګان وجه خو معلوم شي که نه مورې که ستینګور ما سره د راتلو نه انکار وکړو نو بیا نو بیا څه بیا به ورپسې ورځو اخو د دې کور عزت دی